عزتمند وروڼو یو اهمه خبره کول غواړم لږ غونډه کې ټایم راکړئ کېدای شي په کار مو راشي ژوند کې که خوښه مو شو ملګرو سره بیا شیر کې ګینې سکیپ به کوئ په سایډ تاسو یو تصویر لیدی شي په دې کې یو استاد دی د شاګرد نه ویښته کټ کوي زه درته د دې یو شارټ غونډه کې خبرې کومه اهمې خبرې کومه زه به درته خپل یو دوه واقعګانې یو به د مدرسې بیانوم یو به د سکول د دې غلط او ښه اثرات څه دي زه په یو مدرسه کې وم هغه ټایم کې حفظ کوم زه د دې ویښتو شوقي ډېر مخکې نه اوس مې پرېښي زه شکر دی په هغې مدرسه کې هغه استاد ویل چې تاسو به دا ویښته واړه کوئ ټیک ده د خلکو نه یې په دې ځای کې ویښته غونډو شاګردانو نه یې په دې ځای کې به ورله خرپونه کوله چې کله زما نمبر راغلی ما ورته ویل چې استاد جي یا به زه دا ویښته پرېږدم دلته به او یا به زه دا مدرسه د دې ځای نه زه پرېږدم به څه زه اوس هغه ما د هغه استاد د دې ویښتو د وجې ما هغه مدرسه پرېښوده اوس په ما خلک اعتراض کوي خو ام چې وري سړی ذهني دونه نه پوهېږي په دې څیز باندې زه ته اوس غلط اثرات یې وایم که نه ما هغه مدرسه پرېښودله که چېرته ما باندې هغه استاد دا زور نه وی راوړی او زما یختې پرېښې وی نه کېدای شي ما حفظ بیا پوره کړی وی ما صرف او صرف دا اوس هم زه یم په یقین سره مدرسه کې اوس هم استاد دی چې هغه نه دی هغه زما د دې د وجې ما را حفظ پرېښو زه درته بل د سکول واقعه وایم په سکول کې الحمدلله ما میټرک د فسټ نه میټرکه پورې فرسټ پوزیشن اخیستی دی په دې کې یو پیره 2000 سیکنډ راغلی ما صحیح شو راغلی نه هېر دی چې کم ټایم و خو په دې کې زما یخته به غټو په دې باندې هلته ما سره دغه خبرې شوي دي ټیچرانو یو ټیچر هغه ما سره په دې وختو باندې لانجه وکړله خبره پرنسپل ته راغلې زه پرنسپل کېنولم ما ته ویل یقه بجې ما ته پته ده چې ته روان یې د فسټ پوزیشن اخلې دا سبق په دې وختو نه ویل کېږي یو خیر دی ډسپلن دی لږې واړه کا هغه ما ته رس خبره ورځکه وکړله چې زمونږ فیملي پېژندله غونډ تعلق ما سره نو ما ته ډېر په نرمۍ سره ویله ما ورته چې سر جي زه ډېر ټایم نه دا فسټ پوزیشن اخلم زه را روانې پوزیشن هولډر یم مارکس هم خاله ما چېرته په دې وختو کې ما اخیستي دي چېرته ما مارکس کم اخیستي ما ته وایي چې بالکل دی نه دی نو الحمدلله ما به هغه فسټ پوزیشن اخیستو په ښه په غټو وختو کې صحیح ده زه راته اوس یو خبره کوم زموږ د استادان دي بعضې دا ډسپلن چې کوم دی که نه یا د یخته غټ یخته واړه یخته داسې داسې د الله د کوره نه دي راغلي رښتیا چې ته به دغه شان په سکول کې ګوره دا کې چې تا ته په قرآن کې لیکلي چې سکول کې به تا داسې یخته وي زه دغه استادانو ته وایم چې دا ګوره د انسان د شاګرد یو عزت نفس دی چې ته پرې راځي او ته ورله خراب کې په دغه دا کې آیا دا ډسپلن کې زموږ په دې رولز ریګولیشن کې زموږ په دې تعلیمونو کې صرف او صرف دا ویښته دي په اخلاق ورله توجه ورکړه په علمي لحاظ سره دا که په دیني علومو کې کامیاب که په دې دنیاوي علومو کې کامیاب که چې ته په دې ویښتو باندې دونه زور کې او د سټوډنټ دونه ټارچر کې دا شاګرد دونه ټارچر کې او هغه دومره سپکې په دې د سپکاوی هم دی نو ته ما ته دا ووایه چې زموږ کوم غټ ساینسدانان تېر شوي د انګریزانو ټولو د هغوی ټولو د ښځو په شان غټ غټ ویښته وو که هغه ته ارسټوټل ګورې که هغه ته لیون هوک ګورې که هغه ته لویس پاسچر ګورې چې کوم پته نه دا په دې چا به پکې غټو چا به پکې نه خو لکه زه دا غونډ ساینسدانان یادوم صحیح شوله چې دا موږ ټول ګورو صحیح شوله د دې ټولو پکې غټ غټ ویښته پرېښي وو نو زه دا وایم که چې ته د وړو ویښتو والا دونه غټه فایدې نه پاکستان کې ته یو ساینسدان ما ته وښیه کوم ځای نه د یو ساینسدان لاړې د وړو ویښتو والا که چېرته په دې کې رښتیا داسې چې بس دا واړه ویښته کې به دې کې بس ساینسدانان بیا پیدا کېږي کم از کم چې کوم غټ ډسکوریز چې کوم دي انوینشن چې کوم شوي دي هغه همدغه غټ غټ ویښتو دونه یخته به وو صحیح شوله او هغوی ساینسدانان جوړ شوي دي او هغوی دغه هر څه ډسکور کړي دي صحیح شوله او دغه غټ ساینسدانان داسې شوي دي زه صرف دلته دا خبره کوم چې کم از کم دا څیزه دا یو څیز را روانې په دې سکولونو کې صحیح شوله تاسو څه جوړ کړي دي بس یخته داسې ویښته بار ورسې په نورو څیزونو توجه ورکړئ ښه ښکلي یخته پرې پرېږدئ سهار کې په دې باندې ورله سزا ورکوئ چې تا ویښته نه دي انځلي تا غوړ کړي نه دي تا ښایسته اړولي نه دي یو خوبصورتي په دغه کې ده په یوختو کې خوبصورتي ده چې انسان نه تا یې وختل لره کړه منه نو څه به درته ووایم نو څه شی پاتې شو چې ته ورته وایې چې ته یې مشین کا دا اوس به ما سره خلک اختلاف ساتي زه دا نه وایم چې زه به بیخي به ټیک یم زه صرف خپله یو رایه پیش کوم چې د دې سره ډېر شاګردان چې کوم دي اوس به خلک وایي چې هغه ګوستاخ یې بل څه ګوره ام سیورټي کې سړی نه پوهېږي دغه سره ډېر بیا متنفره شي بیا ګډوډ شي صحیح شو ذهني ټارچر شي څوک پکې سکولونه پرېږدي څوک پکې مدرسې پرېږدي نو کم از کم دا څیزه مه کوئ په نرمۍ سره کوئ که چا کوو ټیک ده ګینې د غټ ویښتو کې څه کفر نه دی او د خانانو بچي که تاسو وګورئ که نه نو د خانانو بچي کې نه وایي داسې ښکلې رسې د دوی د یخته چې ښایسته ښایسته غټ غټ مزېدار یختې ورله پرېښي صحیح شوله پر ټیک ټاکو کې هم راولي او په هر څه کې راولي یاره هغه چاته داسې نه چې بېګاله روټۍ ونه خوړله صحیح شوله او رونار پاتې شو او ستاسو هلته راځئ ستاسو بل څه کار نشته د غریب سړي زامن بس دقه به کوي تا یخته داسې کړله او تا یخته بره کړله او تا ښکته کړله او خراب ورله پکې وکړه مړه دا زمونږ تعلیمي ادارې دا اوس څه دي زه منم ټیک دی یو ډسپلن وي صحیح شوله خو لکه دا رښتیا د خدای د کوره خو نه دی راغلی که نه چې تاسو ذهني بدونه شاګردان ټارچر کوئ تاسو به ورله پکې خرابونه کوئ دا ډېر یو غلط عمل دی دغه استادانو ته وایم دغه ټیچرانو ته وایم صحیح شوله چې کم از کم لږ خیال د دغې وساتئ قسم د خورمه که چېرته یو
د دنیاوي یو ثبوت تاسو سره یا علمي ثبوت تاسو سره چې په دې غټو اختو کې نه ویل کېږي سبق صحیح شوله ټول ثبوت تاسو سره یو داسې ایکسپریمنټ پې شوی صحیح شوله یو ساینسدان دا خبره کړې چې په غټو اختو کې سبق نه ویل کېږي ما لې راوړی بیا به زه ومنم انشاءالله زه به بیا په خپله ویډیوګانې وکړم زه به مافیانې مو غواړم ما ته یې وښایې بیا پر غونډو سکولونو زه وګرځم چې کټې کې تېښته نشته دی داسې خبره څه شته نه دی نو کم از کم دا کار غلط دی یو غلط عمل دی او دا نه دي په کاره نور څیزونو باندې توجه ورکړئ په دعاګانو ورته توجه کوئ دعاګانې زده کوئ سهار کې پکې حدیثونه پې زده کوئ صحیح شوله مونځ پې صحیح طریقه زده کوئ قرآن پې ترجمې سره زده کوئ اخلاق ورته وښایئ صحیح شوله دا کم ساینس چې ورته ښایي دی ورته لږ په صحیح طریقه وښایئ غونډې ګوټې را باندې لګولې وي په سکولونو کې قسم یو ټیچر به راته څلور کلاس یو ځای اخیستل به په 9 کې مړه دا ولې سپلاتونه څه تباه کړي برباد کړي زه صرف او صرف درته دا وایم چې په دغه شیزو نور توجه ورکوئ د یخته نه دي خبرې ډسپلن کې یاره زموږ یو ټیچر قسم درته خورم هغه به ویل لیاقته وایي ماړه ټوپۍ موټوۍ پرېږدي ټوپۍ به هم پکې زموږ چې کولې وایي چې پړې ما پړې پرېږدي وایي بورډ ته صرف ګورئ او په بورډ به میث شروع کړو درز خوشدل نوم یې اوس هم راته یاد دي ما ویل داسې استاده او هغه په هغه په دا کې مخه خپلې ماس واخیستل او ښه پې پوه شوي وو او دې څیزونو ته پرېږدي وایي بورډ ته صرف ګورئ نو داسې اوس نو کم از کم ذهني سړی دونه نه ټرچ کوي یو فری ماحول ښکلی ماحول فرینډلي ماحول جوړول پکار وي چې په هغې کې شاګردان دغه سټوډنټان چې کوم دي دا څه زده کوي جزاک الله خیرا د ویډیو کتلو د شیر کولو ډېر مننه السلام علیکم